بچه بندې خخیږي او بیا د هغې د پسته زما 1122 والا له څوک اطلاع ورکوي د هغې د پسته هغه راځي هغه بچی د خاورو نه راوباسي د هغې شیبره تبه ده د هغې نمونیا ده هغه هسپتال ته بوځي د هغې علاج کوي او د هغې علاج نه پسته زما هغه ګلالی بچی ستا هغه ګلالی بچی هغه سترګې غړی هغه خپل بابا لټی هغه خپله بیبي لټی هغه دا سوچ کوي چې ما به څوک په غېږ کې اخلي هغه بچی چې سترګې وغړولې هغې سر ته ریسکیو 1122 والا ولاړ دی د ځمکې نه یې ژوندی راوویسته زما د قانون واکمنه ته چېرته زما د کلا ایس ایچ او چېرته ته په کومه دنیا کې ته پروت یې ته د مرګ په خوب ودی 2 ورځې مخکې دا بچی د ځمکې نه راووته دا په هسپتال کې ده تا تر نن تاریخه پورې د هغې خبر نه دی ورکړی خبر یې چې راله هغه د صدای نوشیره په آواز باندې راپورته شو هغه بچی زما د پاک فوج یو میجر صاحب یا د هر دغه سر رنګ سره چې تړلی دی هغه په خپل غېږ کې واخېسته ای زما د وخت واکمنه ستا په مخ څپېړه ده او ای د کلمې خاوندانو خلکو تاسو نه وایم تاسو نه وایم والله که ایمان تېروئ زما دې په خدای قسم وي د کاڼو باران به در باندې کېږي اواز مو درکړی درته چې زما خلکو تاسو را یوځای شئ دا بچی زما ده دا بچی د ستا ده دا بچی د ولس ده دا بچی د پولیس ده دا بچی د ټولې معاشرې ده دا بچی د هر کلمګو ده اواز مو دلې وکړه زما دې په رب قسم وي که ته د زندګۍ په هره شعبه کې غیرت دې مړ دی که ته د نوښار په هر ګوټ کې په هر ځای کې که تا ایمان تېرولی تاسو له به موږ بېګا اواز درکړی درته مو ویلي وو چې شوبره چوک له راشه ولې په نوښار کې د ایمان والا دغه خلک دي دغه یو څو کسان دي چې دا را جمع شوي دي او دا غواړي زما د وخت واکمنه زه دله سوال کوم زما دې په رب قسم وي د کاڼو باران در باندې کېدو والا دی زما د نبی دعا که نه وی چې رب کریمه هغه پخواني خلک چې تا د هغوی نه د بدرنګ عمل په وجه باندې بندران او خنزیران جوړ کړي وو ربه زما امت د هغې نه وساتې زما دې په رب قسم وي که زما د نبي هغه دعا نه وی قبوله شوی نو نن به د نوښار په صدر کې په هر بازار کې زموږ تنه به د انسانانو وه سر به مو د خنزیرانو والله زموږ هغه غیرت مړ دی ولې تا له په خپلې بچی په مخ کې د دې بچی مخ نه ښکاري ولې تا له نه ښکاري څوک به د دې تپوس کوي د ریاست حساب د مور دی مور خپله بچي د وزرو د لاندې ساتي ای زما د قانون واکمنه زما ای جي پي صاحب زما ډي پي او صاحب زما ایس ایچ او زما سب ډویژن افسر صاحبه دا 2 ورځې چې دا بچی په هسپتال کې وه تا په دې کې انویسټیګیشن څه کړی دی دا راله ووایه کم شی د انویسټیګیټ کړی دی چا تاله سوال جواب در کړی دی کم 1122 تاله سوال جواب در کړی دی څوک شی روز نامچه مو درج کړې ده ایس ایچ او صاحب زما دې په خدای قسم وي که زه په پولیس کې د ستا افسر وی تا باندې ما په لین کې جارو واله زما دې په رب قسم وي که ته ما پرېښی وی دومره لویه واقعه د زمانه جاهلیت کېږي د کلمې په ملک کې دننه بیا یو بچی ژوندی ښخېږي ای د قانون واکمنو ستاسو خپلې بچی نشته تاسو له د خپلو بچیو په مخونو کې د دې بچی مخ نه ښکاري زار شم د هغه میجر نه زار شم د هغه 1122 والا نه زما دې په خدای قسم وي مخونه او تندي د ښکلولو قابل دي او زما هغه خلکو چې تاسو اواز اورېدلی دی زما د نوښار روڼوبایګانو زما دې په خدای قسم وي من رأى منکم منکرا چې تاسو یو منکر ولیدو فلیغیره بیده لاس سره یې منې کړئ فإن لم تستطع که هغه قوت مملی فبلسانه نو آواز د بغاوت ورپسې پورته کا وإن لم تستطع که هغه قوت نمني فبقلبه نو په زړه کې تېنه نفرت وکړه فذلک اضعف الایمان ای د ایمان خاوندانو یریږئ د چا نه چا نه یریږئ دا ریاست زما دی دا فوج زما دی دا پولیس زما دی دا خاوره زما ده دا ملک زما دی د دې په بنیادونو کې زما د باباګانو وینه پرته ده دا ملک ما د دې دپاره جوړ کړی دی چې ماله به امن راکوي ماله به سلامتي راکوي ته ماله څه راکوې
تا مال په غلو کې غلا راکا شوکه دی راکا ډاکه دی راکا انډر پلې دی راکا چرس دی راکا پوډر دی راکا بچی را تباہ کې ادارې دی را تباہ کې اسپیټال دی را تباہ کې ولس دی را تباہ کې पुलिस तिराना तबाह को याद साथ है अदल इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है ऐसे चो से अब तक कमा कल खाने के कर दे डीएसपी से अब तक पकम सोच और फिक्र के वे एसपी से अब तक पकम सोच और फिक्र के वे वल्लाहि दा कुर्से दे सोरा जुदा अल्लाह मौला करीम मदन तपूस कई दक बचई बा आवाज पूर्ता कई व इदल मऊदत सुइलत बिअय ذنب قتلت ए परवरदिगारा पकम गुनाह के जमा कत्ल शे हो दा बचे दस्ताम दा वल्लाहि जमा दा बचे जमा दे मौजूदा फरसूदा निजाम दा पसबक जोन ने खखा करे दा जमा अदालती निजाम पसबक खखा करे दा कदा दिन मख के चाल पता से जुल्म बांधे सरेआम सजा वर कले शे है नो मंग ला खुद खपल ईमान पता दी शीज लगी